السلام علیکم مرګرو. امید ساتم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه کې وي. مرګرو نن به د سره د پښتو د فلم یو سین شیر کوم، خو مهرباني وکړئ چې کله هم کله د ماشومانو سره ناستئ یا د فیملی سره ناستئ نو دا بالکل مه ګورئ، سکیپ کړئ دا ویډیو. که کله هم دا ویډیو تاسو ګورئ نو خامخا هینډز فري یوز کړئ، ځکه چې په دې کې کم اکټرز دي هغو داسې الفاظ استعمال کړي دي چې هغه بالکل د ویلو نه دي. د مرګرو داسې قسم فلم به زموږ د کلچر ترجماني څه وکړي، دا به زموږ غیرت نورو خلکو ته څه وښیي. نو راځئ دا ویډیو تاسو په خپله وګورئ، د هغې نه پس په آخر کې یو څو خبرې کوو. راځئ ویډیو طرف لږ برګه ده خاله شمړه په کور کې د زلمې زوی دی. دې وخت د ګرمې ما زما څه چالو کا زه خو وایم داسې دلته لاړ شو کمرې ته په کمره کې خو پلوشه ده. اما کوه په کمره کې پلوشه ده که نه، ویم دا کیلي او بادرنګ خو زه پتا باندې په کچن کې هم خرڅولی شم. بابا دی بابا نه زما دا کوتک دی، خدای دې بې خوباته دا وخت تا د راتلو وه سمدم تیزګام له درله خوشحال خان جوړ کړو، په بېهوشۍ جوړېدو خو وخت لګي. نو مرګرو تاسو دا فلم دا سین وکتو، خو سړی حیران شي چې په دې معاشره کې دا فلم رخ شوی څنګه دی. که تاسو زموږ د پښتو فلمونه وګورئ که نه نو په هغې کې شراب، ټوپک، پنسبره، جنګ جګړې، آیا دا د پښتو کلچر دی؟ پښتانه داسې دي، پښتانه دهشتګرد دي، دغو پښتانه داسې ښایي لکه دهشتګرد. نو ملګرو تاسو دا ویډیو وکتله چې په دې کې د الفاظ کم یوز شوي دي. که په پښتو فلمونو کې تاسو وګورئ یا به د چا مور تښتئ یا به د چا لور تښتئ یا به د چا ښځه تښتئ، نو ملګرو پښتانه داسې دي، پښتانه دهشتګرد دي؟ نه، بالکل نه. نو په دې ویډیو کې دا ښایي څه، په دې فلمونو کې دا ښایي څه، او حیران دا یو چې په پاکستان کې خاص کر د پښتنو په صوبه کې دا فلم رخ شوی څنګه دی، د پښتنو په معاشره کې دا فلم رخ شوی څنګه دی، او ویوز پې څومره راځي، میلیون ویوز په دې راځي. نو آیا زموږ دا پښتانه دومره کم ظرف شوي دي، د دوی د عقل دومره کار نه کوي چې دا ویډیو پروموټ کوي؟ ځینې خلک پکې دا هم وایي چې تاسو دا ویډیو په دې باندې ریاکشن ویډیو مه جوړوئ. نو موږ خو صرف دا د دې لپاره جوړو چې موږ یو اصلاحي پیغام په دې کې ورکړو. هغه وایي چې دا تاسو وایرل کوئ ښه، نو په دې باندې الریډي مخکې په هغې باندې میلیون ویوز راغلي دي. نو دا خو پنجابیانو خو نه دي کتلي که نه، زموږ د پښتنو کتلي دي. نو ملګرو نور په دې کې زه بالکل هېڅ نه وایم. دا ویډیو تاسو په خپله وکتله، فیصله په تاسو پرېږدم. په کمنټ کې خپله رایه زموږ سره شریکه کړئ، ویډیو شیر کړئ تر اخره پورې چې هر یو پښتون ته دا ویډیو ورسي. ډېره مننه.